أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورة الملک مکی صورت دے یم دے رستو د صورت طورنا. مخ کی صورت کی چکلا ترغیب و انفاق فی سبیل اللہ تا، نو دے صورت کے ذکر کئی با چی مال دا اللہ پنم باندے ورکوا نو اللہ با پکی برکت چئی. دارنگے مخ کی صورت کی تذکرہ وا دا انفاق نو دے کی مسئلہ دا توحید ذکر کئی. مخ کے رسالتو نو دلتا کی توحید دے. دعوت صورت بئی نفی د شرک فی البرکات. خلاصہ د صورت کے شرک فعلی باندې رد کئی. داغی یو قسم شرک فی البرکات باندې پیولسو دلائلو. دابم وی چی جہنم تا دتلو ذریعہ و سبب سے شے جوڑ شوے دے. عقل او خبر اوریدل چکل دائی نو سڑے پا نیغ لار باندې روانی. پخپل نپوئیگی نو دبل واوری. پخپل باندې عقل پکی عقل استعمال کی او نیغ لار معلومہ کی. اولنا تذکرہ دے کئی برکت ورکون کے اللہ دے، برکت اچون کے اللہ دے، دا اللہ پلاس کی خیر دے، خیر ورکون کے اللہ دے. یا دویم ورپسی ذکر کئی اللہ مرگ او جون پیدا کر لے، دائی مقدر کر لے، دائی دے خلقو کے گرزول لے. اول کے خلق نو پیدائی کرو جوانی والا ورکو نو ورپسے مرگ پہ بیا رازی. اللہ اسمانون پیدا کر لی سمرخ کولی دی پدے کے سفتور سعیب سے نقصان سے اعتراض سے دا پکی نشتی. اسمانی دا دنیاوی اسمان تا چی گورے ناغے خیست کر لے، ڈوڑی کر لے، ڈیوے پکی دی، دا شیطان دا وشتو سیزونا پکی دی. اس دا خبر دا زڑتا چول غواری چاچی تی انکار کر لے نو دا غد پار عذاب دا جہنم دے. عذاب دا جہنم تذکرہ کئی چوکیداران بی پہ اغبت اپوس کئی دے خلقو نا چی ولی تاسو جہنم تراغ لئی. ندیب آغا وجہ ہم ذکر کئی چی صد وجہ نا مگر آغلیو.
تبارک الذی بیدہ الملک، سورت ملک و تم وئی، سورت تبارک و تم وئی، تبارک الذی بیدہ الملک و تم وئی، سورت مناع و تم وئی، نورم گن نمونے دی. وی تبارک الذی مبارک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی و چې څوک هر شپه وی نو د عذاب قبر نه بده په امنی. بعضی و خبر راضی خو هغه صحیح نه ده چې یو قبر و د هغې نه اواز راتلو د تبارک الذی، دا خبره چې څوک کوي نو دا خبره صحیح نه ده، کمزوري ده. سورت ملک چې لوستو د عذاب نه د عذاب قبر نه بچ کېدو دپاره، دا ولې دا ځکه چې دوه قسمه عذابونه وي، یو لوی عذاب دی، یو وړوکی عذاب دی، یو د شرک د وجې نه دی، یو د ګناهونو د وجې نه دی. د شرکم دو قسمونه دي، یو شرک اعتقادي دی او یو فعلی دی. د دې وجه نه په دې صورت کې چې چا په دې باندې ایمان راوړلی او د دې عقیده ساتي نو الله رب العزت به د دغه دواړه قسمه عذابونو نه وساتي. وړوکی عذاب دی او که لوی عذاب دی، د دنیا کې ځان ساتلی او د غټ شرک نه هم او د وړوکي شرک نه هم. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا دے هغه ذات چې د چا په لاس کې د بادشاہی دا اختیارات د الله په لاس کې دي، نو برکتم الله ورکولی شي، بل څوک نشي ورکولی. تبارک الذی بیدہ الملک، ډیر خیر والا دی هغه ذات چې د چا په لاس کې د بادشاہی، نو خیر هغه ورکوي، بل څوک خیر نشي ورکولی. وهو علی کل شیء قدیر، الله دې په هر شي باندې قدرت لرونکی، هغه نفع ده که نقصان دی، هر څه د الله په لاس کې دي. وهو علی کل شیء قدیر، نو الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. په دې باندې 11 دلایل ذکر کړي. برکت ورکوونکی الله دی، خیر ورکوونکی الله دی. دیو جنا دا خبر راضی خلق وی د پلان کی به برکت، دا خبر کوي سو په دعاګانو کې وی یا الله د پلان کی به برکت باندې او د پلان کی په خاطر باندې دا چلو کې. نو دلته کې کو یو سړی دا خبره کوي چې پلان کې په برکت باندې هغه برکت ورکولای شو یا هغه برکت ورکړی شوی. نو که یو سړی دا وایي چې دی برکت ورکوي، برکت د ده په لاس کې دی، خیر د ده په لاس کې دی، دی کولی شي د الله نه سوا، نو د بیا په شرک کې اخته کیږي، دا شرک دی بیا. او که یو سړی دا وایي چې نه د باندې الله برکتونه کړلي، نو بیا شرک نه دی، په ده باندې ځان له برکتونه شوي دي، نو دی ځان له محتاج دی، نو چې دی محتاج دی نو دی به بل څه پیدا ورکي. نو ورکوونکی هغه ذات دی چې د هغه په لاس کې خیر دی. نو یو تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا دی هغه ذات، خیر والا دی هغه ذات چې دا چا په لاس کې دی اختیار، د چا په لاس کې د بادشاہی. وهو علی کل شیء قدیر، دویمه خبر دا دی چې هغه الله هغه دی په هر شي باندې قدرت لرونکی. الذي خلق الموت والحیات، الله داسې قدرت والا دی چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند، مرګ او ژوند پیدا کړلی، مرګ او ژوند مقرر کړلی، مقدر کړي دي. قدر الموت والحیات وی الله ژوند او مرګ مقرر کړلی د څه دپاره؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا،
دې دپاره چې وازمیې تاسو چې کم یو دی تاسو کې ښه عمل کوونکی ښایسته عمل به څوک کوي ښایسته عمل دې ته وایي چې اخلاص پکې ښایسته عمل دې ته وایي چې د الله د رضا دپاره وي ښایسته عمل دې ته وایي چې هغه د الله د حکم او د پیغمبر د طریقې مطابق وي نو کوم عمل چې هغه د پیغمبر د طریقې خلاف وي د پیغمبر د طریقې موافق نه وي نو هغې ته احسن عمل نه وي هغه ته ښایسته عمل نه وي هغه ته د خیر کار نه وي د خیر کار به هغه وي ښایسته به هغه وي ښه عمل به هغه وي چې هغه د الله او د الله د رسول د فرمان مطابق وي نو ایوکم احسن عملا چې کم یو دی تاسو کې ښایسته عمل کوونکی زیات ښایسته پکې څوک دی د عمل په لحاظ سره نور ځینې کې هم دغسې وایي یو دوه ځای نور هم راځي الله دا نه وایي چې تاسو کې الله معلوم کی خلقو ته ښکاره کی چې کم یو زیات عمل کوي اکثر عمله چتن دی ویلي که اکثر عمل یې ویلی نو اکثر خو زموږ عمرونه د خلکو کم دي نو دې کې خو ډېر عمل نشي کېدی ډېر عمل خو هغه خلکو به کوو چې 200 300 400 500 200 او زر کاله عمر یو د هغو عملونه زیاتو عمر څومره زیاتي جو عمر عملونه زیاتي الله د هغې خبره نه کوي بلکې وایي احسن عمله ښایسته عمل لږ خو ښه وهو العزیز الغفور هغه الله دی غالب بخونکی دی الذي خلق 7 سماوات طباقا الله هغه ذات چې پیدا کړي دي و اسمانونه لاندې باندې چت په چت طبقه په طبقه باندې ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت نئی نیتا پا پیدائش در رحمان ذات کی من تفاوت صاحب پکی نشتے سے نقصان پکی نشتی دا اعتراض سے پکی نشتی گورا وطا اسمان تو گورا نو دا اعتراض زی پکی پیدا کا شتے پکی نشتی فرج البصر اللہ یو اگرز اخپل نظر دے حل ترا من فطور آیا انہیں تپ دے کے سا فطور سا کمی پکی انہیں سا نقصان پکی انہیں سا چودنا پکی انہیں سا شے پکیشتے نو دے ما اونموندو نو اللہ وی خیر دے بیا نظر اگرزوا سم مرجع البصر کرتین نو بیا اگورا یو پیر نا دو پیری نا بار بار گورا زا قیامت پوری گورا سوک دے چی آغاو پدے کی فطور معلوم کی پدې کې به عیب راوباسي دا ګور دا ځای پکې ښه نه دی جوړ کړی ښه اسمان کې دا پلان کې ځای دا پکې ښه نه دی انسانان شی جوړ کی هر شی چې جوړ کی په هغې کې کله کله کمی پکې پاتې شي آبادي جوړه کی سړی راشي بل راشي وګوري دا یې داسې کړی وی نو ښه به وه دا ځای پکې ګوره وران جوړ کړلی بل یو شی جوړ کړی خلق راشي ګوري دا پکې ګوري وران کړلی ښه نو ګوري دغسې کېږي د الله په پیدا وخت کې الله چې څه پیدا کړي نو په هغې کې څه فطور وګوره که نه څه شتی پکې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړلي اسمانونه یې پیدا کړي لاندې باندې پیدا کړلي ما ترى فی خلق الرحمن نئی نتو په پیدا وخت د رحمان ذات کې من تفاوت صاحب څه نقصان اس شی پکې نشته فرجع البصر نو وګرځوه نظر دی حال ترى من فطور آیت انې ته په دې کې څه فطور څه چودونه ثم ارجع البصر نو بیا بار بار وګوره بیا وګرځوه خپل نظر دی کرتین دوباره وګرځوه بار بار یې وګرځوه ینقلب الیک البصرون واپس کیږي به تا ته نظر ستا دا نظر به واپس کیږي خاسئا نامراد بی خاسئا ذلیل بی وهو حسیر او استړی بی او بگرزی ذلیل بشی وایزه پکې پیدا کوم ورګه صبر وکړه ګورم پکې زه پکې ته ډېر شی وښیم وي وګرځوه زه نظر وګرځوه نظر چې ګرځئ نه بس نشته پکې ما پکې معلوم نه کو او د رحمان ذات په پیدا وخت کې فطور نشتی کم نقصان پکې نشتی ښه
تب ځان بس ستړی کې، ځان به ذلیله کې او معلوم به پکې نه کې، ځای به ته پکې معلوم نشي، نشته پکې شته پکې نه، نو څه به معلوم شي. ثم ارجع البصر کرتين، بیا وګرځوه نظر خپل دوباره وګرځوه، بار بار وګرځوه. ينقلب الیک البصر، واپس کیږي به تا ته نظر، خاسئا نامراد وی، ذلیل وی، وهو حسیر، او دې بس ستړی وی. ولقد زینا السماء الدنیا، یقینا ډولی کړل موږ اسمان نږدې لرا، سماء الدنیا دنیوي اسمان، نږدې اسمان، بمصابیح په ډیوو باندې، ډیوې پکې دي، بلپونه پکې دي، سره دې ستورو ته ګوره که. وجعلناها رجوما للشیاطین، او ګرځولې موږ دې لره ذریعه د ویشتو د پاره د شیطانانو. دا اسباب د ویشتو دي، په دې باندې ویشتل کیږي. نو څوک پې ویشتی کیږي؟ شیطانان. واعتدنا لهم عذاب السعیر، او تیار کړی موږ د دې دپاره عذاب سوځونکی، عذاب د اور. په دنیا کې م عذاب دی، نو په آخرت کې م عذاب دی. دا شیطانان داسې چل کوي چې دا په یو بل باندې له پاسه ودرېږي او روخېږي. دا انسانان هم کله کله دې دغه کې راځي، دا کسب کوي، خو دوی یو ځای پورې خطی شي، ډېر نه شي خطی. دی که ودرېږي، یو ودرېږي، ورپسې بل ودرېږي، ورپسې بل ودرېږي، نو درې به ودرېږي، څلور به ودرېږي، په یو بل له پاسه باندې ودرېږي، اوږو باندې ودرېږي، نو وبدرېږي. څومره به دوه به ودرېږي، جو درې به ودرېږي، څلور به ودرېږي، زیات نشي ودرېدی. نو زیات دا چې ودرېږي نو کم ځای ته به ورسي، چت ته به ورسي. نو چت ته رسېدل خو مقصد نه دی. شیطانان چې ودرېږي، یو بل باندې له پاسه ودرېږي، نو ځان اسمان ته رسوي، چت ځان رسوي، لکه صورت جن کې به راځي. انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وی منگ با مخی کے ناستو پا زیادہ کے ناستو کے دا اوریدو، منگ با اوریدی خبر دا ملائکو. نو بیا با واپس آگئی راگلو، نو دلتا کی بیدے ساحرانو تا، کاہنانو تا، پالگرو تا، دیتے پا غوگونو کی خبری واچو ولے، او سبے پا کی نور ریزانا میلاو کری، دروغ میں میلاو کرو. ناغی با بیا دغه خبری خلقو تا کولی، نو سل خبری بے نور میلاو کری، نیو پا کی داوا، نیو با رشتونی وا، سل با دروغ وی. ناغبا یو پا کی چی رشتہ وا پلان کی خبر ہے چی کڑو خو رشتہ شو کنا، نو خلق آئیوے تا گوری، اثر تا بیا نو گوری. نالاوی رجوم للشیاطین، نو دا شیطانان یو بل بائیں خیجی، صد پارا خیجی دل دگی دا انسانانو دا پارا دا آغازینا روحانی غذا رازی. روحانی غذا دا آغی غذا کے دا خلق رخنا چول غواری، شیطانان رخنا بگی آچی، فساد پکی جوڑی، د خلکو عقیدے خرابی، سحر د وجینا، کہارت د وجینا، پالگرتوب د وجینا، دغه قصو کی لگی آئی. نو جعلناها رجوما للشیاطین، ګرځولې موږ دې رب ذریعہ د ویشتو د پاره د شیطانانو. اعتدنا لهم عذاب السعیر، او تیار کړل موږ د دې د پاره عذاب سوځونکی. والذین کفروا بربهم عذاب جهنم، کسان چې کفر کړل د خپل رب، انکار کړل د خپل رب. پس کې په برکتونو کې دی وی برکت وی نور اچي، نو کله یو پسیزی او کله بل پسیزی، کله یو کسب کوي کله بل کسب کوي، کله بګې څوک نمونه ولیکي، نمونه پکې واچي، خمبه ده پای کې واچي، وای دې کې برکت راځي. او نو په دغه نمونو کې د چا پلان کې سے ابنو میں لیکل لے، چا دا چا لیکل لے، چا لیکل لے. ننا برکت ورکون کے خو اللہ دے، نو اللہ وی سوچ دا برکت نے انکار کی، دا اللہ دا خیر نے انکار کی. والذین کفروا، کسانو دا پارا چی کفری کرلے، انکاری کرلے دا خپل رب، عذاب جہنم دے پارا عذاب دے جہنم دے. و بیس المصیر، اور دیر ناکار زید ورتلو دے، دیر ناکار زید دے. اللہ تمگو ساتی. وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا،
کله چې وګرځول شي دا خلک په دې جهنم کې سمعوا لها نو اوري به د دې جهنم د پاره شهیقا حنار وهي تفور او دا به خود کېږي جوش به وهي نو کله چې به کې واچولی شي نو حنار به کوي شهیقا مخکې تېر شوي زفیر او شهیق حنار به کوي اوازونه به کوي اسویلي به کوي یو شور به جوړي په جهنم کې جنت هغه خو ښایسته ځای دی هغې کې شر شور نشتی دلته خو سړي دماغ خرابېږي نو کله چې وغورځولی شي دي په دې جهنم کې سمعوا لها نو اوري به د جهنم دپاره آواز شهیقا حنار و هي تپور او دا جهنم دا به خوډ کېږي دا به جوش وهي تکاد تمیز من الغیظ نږدې دا چې اوچ وي د غصې د وجې نه یو سړی غصه شي خیټه راوپړسېږي خولې نه آواز نوځي پورا د خولې هغه کوم چې سا اوباسي نوځي وایي چې هلته کې خیټه راپړسېدله غصه یې کړله اوس چویښه نو یا به د خولې د طرف نه چوي او یا به خیټه چوي داسې به کېږي غصې یا که نه چوې ولې خلک وایي هلکه دومره غصې چې سم چوې تکاد تمیز من الغیظ نږدې ده چې وچوي د غصې د وجې نه کلما نو دا جهنم به مو چوي ښه داسې به غصه یي غړمباره یې به کوي کلما القي فیها فوج نو کله چې وغورځولی شي په دې کې یوه ډله سألهم خزنتها نو تپوس به کوي د دې خلکو نه چوکیدار د جهنم خازن د جهنم علم یاتکم نذیر ولې تاسو ته نو راغلي څوک یرونکي یره درکوونکي څوک نو راغلي چې زمونږه مسئله بیان کړې وې د جهنم نه د بچ کېدو ذریعه طریقه لارې ښودلې وې نو راغلي څوک قالو ناغي بوت وی بلا ولی نو قد جاءنا نذیر راغلیو نو بیا تاسو منل ولی نو فکذبنا نو موږ تکذیب کړو کنه وقلنا موږ دا سی ویلو ما نزل الله من شيء ندی نازل کړی الله څه شی الله څه شی نه نازل کړی دا خو ته ځان لګی دا بالت کی د دې د نور ذلیل کولو د پاره بدا کوي تپوس بتی که علم یاتکم نذیر آیا نو راغلی تاسو سو ګیرو در کوونکی قالو بلا نو دی وی ولی نو راغلی قد جانا نذیر یقین راغلی مونږ ته ير را کوونکی فکذبنا نو مونږه تکذیب کو وقلنا مونږ وی ما نزل الله من شیء چې ندی نازل کړي الله څه شی نو ملائک بوتوي خا نو دا خبره وا ان انتم الا فی ضلال کبیر او یا دا چې دا د جهنميانو خبر ده چا چې دا خبرې کولې هغو ته به مونږ وې ما تاسو نه ګمراه راغلی ګمراهۍ څه نه مني دین نه مني تاسو نه منئ وی ناکم چې دیندار خلک دی هغې ته تاسو نه منئ وی ان انتم الا فی ضلال کبیر نه تاسو مگر په ګمراهۍ لویه کیئ او یا دا چې دا قول د ملائکو دی د جهنمیانو ته نو یې خان تاسو ته راغلي او تاسو دا چل کړی و نو نه تاسو مگر په ګمراهۍ لویه کې وقالو دا خلک به وایي لو کنا نسمعو کاش چې موږ اورېدې خبر د بل خبر یو اورېدل وې په دنیا کې او ناقلو یا موږ عقل لرلی په خپله باندې په خپله را پکې عقل وې نو هم به خوا عقل نه وې نو د بل یو اورېدې نو بیا به خوا نه یو د بل اورېده نه په خپل عقل او نه د بل اورېده نه د بل منله ما کنا فی اصحاب السعیر نو موږ په جهنمیانو کې دغسې راځي لو کنا نسمعو که موږ پوه دی په خپله پکې عقل نه قرآن اورېده نه قرآن نه اورېدو نه په خپله پوهېدو او نه عاقلو مطلب دا چې موږ قرآن اورېدلی وی او په دې باندې یو عقل کار کړی وی په دې باندې پوه شوی وی
نو ما كنا فی اصحاب السعیر و جهنمیانو کی نو خو قرآن یو وان اورید د بل نه په خپل رال نه راتو نه یو سوچ او فکر پکې وکړو نو رالو جهنم ته دا نه قبر کې مو الیکي وتا جهنمی چې کله هغه تپوسو کی رب دې سوکو پیغمبر سوکو دین دی کم یو نا بھئی ہا لا ادری نا بھئی لا دریتا ولا تلیتا او نا پا دنیا کی خطا سل وستل کڑیوں او نا پخپل بانی دا پکی عقلو جی پخپل ایسا سوچ او پیکر کڑے ویں لا دریتا ولا تلیتا نا پوئی دی او نا دل وستل کڑیوں نا دی دا بل من علا نا پخپل پوئی دی نا پکی پخپل عقلو ندی امداوی لو کنا نسمون عاقل کچری منگا اوری دے خبر دبل پخپل دپکی عقل نشتے نو دبل واورا دا مولانا واورا نو دا امام نو واورا نو بازی پکی رالو بل شان او اینا منگا پخپل بانی پویگو امامان پکی چارا وستلی ہوئی آغا امام ویدا دا تاسو دا پیغمبر پر مقابلہ کی من نیول لے اینا منگا نہ نیول لے منگا امام تا د پیغمبر مقابلہ کی نو آیو منگا امام تا د پیغمبر د خبر وضاحت کون کے تفصیل کون کے وایو منگا آغا امام چی نیول لے آغا پسی منگا روان یو نو دا پسو مقابلہ کی دے دا دے زمانے دا مولا مقابلہ کی دے پا دے دین مانے تا خپوئے گے دا دے زمانے مولا پہ خپوئے گی او کنا آغا امام سے پہ خپوئی دو نا خبر بخوا مخواوے چی آغا خپوئی دو چی خپوئی دو نا دا آغا خبر منگا زکا منو آغا امام پس روانیو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پس روانیو لو کنا نسماو کچری منگا خبر اور دے یا منگا عقل لرلے بازی پکی وئی کہ منگا پخپلا باندے دا بل یو تقرید کولے بل پسی روان وے پا نیک سڑی پسی روان وے دا بل تابداری یو کڑی وے او ناقل یا پخپلا ماہی سا عقل یو پکی وے پخپلا استنباد کولے شوے اجتحادیو کولے شوے ما کننا فی اصحاب السعیر نبوے منگا پا جہنمیانو کی فاعترفو بزنبہم نو دے خلقو اعترافو کو دخپلو گناہونو فسحقا لاصحاب السعیر نو حلاکت تے دے جہنمیانو دا پارا اور پسی بس کو دا بیاوش انشاءاللہ تبارک اللذی بیدیہ الملک برکت والا دے اغزات خیر دے دا اغز چاپ الاس کی بیدیہ الملک تبارک اللذی خیر والا دے اغزات بیدیہ الملک چی دا چاپ الاس کی دا بادشاہی وہو علا کل شین قدیر اللہ دے پارشیمانی قدرت لرن کے اللذی خلق الموت والحیات اللہ غزات تے چی پیدا کڑے دے یا مقدر کڑے دے مرگ او جوان لیبلوکم ایوکم احسن عملا دے دا پارا چی وازمی تاسو چی کم یو دے تاسو کی خیستہ عمل کون کے وہو العزیز غفور آغا اللہ دے غالب دے بخون کے دے اللذی خلق سبع سماوات انطباق اللہ غزات پیدا کردی دی واسمانونا لاندی باندے چت پچت ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت نینی تپ پیدایش در رحمان ذات کی سک عیب و سا نقصان فرجیل بصر نو گرزوا نظر دے حل ترا من فطور آیا اینی تا سب چودنا آیا اینی تا پدے کے سب فطور کمزوری اشتے پکے سم مرجیل بصر نو بیا اگرزوا نظر دے کرتے نو بار بار اگرزوا ینقلب الیک البصر نو ہر پیری واپس کی بتاتا نظر ستا خاسئن نامرادا خاسئن ذلیلا وہو حسیر او دے بیستڑے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ دنیا بِمَصَابِيحَ او یقیناً ڈولی کڑے منگا نیز دے اسمان را بِمَصَابِيحَ پڑے وہ باندے پستورو باندے وجعلناها رجوما للشیاطین او گرزولی منگا دیلرا ذریعہ دویشتو دا پار دا شیطانان واتدنا لهم عذاب السعیر او تیار کرلے منگا
د دې د پاره عذاب سوزون کې وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم دا کسان د پاره چې کفر کړي د خپل رب انکار کړي د خپل رب د برکاتونو نن دا غي د پاره د عذاب د جهنم او بیسل مسیر ډیر ناکار زه د ورتلو دي اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا کله چې وګرځول شي په دې کې دا خلق سمعوا لها نو اوري بد د جهنم نا شهيقا حناره او هو تفور دا بخود کیږي دا به جوش وي تکادو تمیز من الغیظ نزيد چې اوچوي دا جهنم د غصې د وجنه کله مولقیا فيها فوج کله چې ورزول شي په دې کې یو ډله سالهم نو تپوس بکئی د دینه خزنتها چوکیدار د جهنم علم یاتکم نذیر آیا نو راغله تاسو سو ګره درکون کې قالو بلا دی وی ول نو راغله قد جاءنا نذیر یقینا راغله مونږ ته ير ورکون کې فکذبنا نو مونږه تکذیب کړه وقلنا موږ دا سویل ما نزل الله من شيء نه نازل کړه الله سے شيء انتم الا فی ضلال کبیر نه تاسو مگر په گمراهی لوی کې او یا اغي بوته وي ملائک بوته وي قیامت کې چې تاسو دا سی وی نو تاسو نه وي مگر په گمراهی لوی کې وي وقالو دا خلق بو وي پاغه کې لو کنا نسمو کاش مګه اور دې خبر دبل ون او ناقل یا من عقل لرله ما كنا في اصحاب السين نبه من په جهنم یانو کې فاعترفوا بذنبهم اعتراف بو کی دی خلق اعتراف کو د خپل گناهونو فسوقن هلاکت دی اصحاب الجحیم د جهنم یانو د پاره الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.